السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام د بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین احسان او فضل دې چې الله رب العالمین زموږ په دې جماعت کې دغه شانتي محافل او دغه شانتي دروس برابرۍ چې وخت په وخت باندې زموږ ایمان د هغې سره تازه کیږي او نوي کیږي او موږ د خپل ایمان او خپل عقیده او کوم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په هغې باندې اشنا کیږو په هغې باندې خبرېږو. زما محترمو دا کومه میاشت په موږ باندې روانه ده ذوالقعدې میاشت دا الله رب العالمین خپل کتاب کې فرمایي چې کومه ورځ باندې ما اسمانونه او ځمکې پیدا کړې د هغه ورځ نه واله تر نن ورځو پورې د کال 12 میاشتې دي. په دې 12 میاشتو کې الله رب العالمین 4 میاشتې دا د حرمت مقرر کړي دي چې انسان په دې 4 میاشتو کې کوم قسم عمل کوي کوم کار چې کوي الله رب العالمین د هغې اجر او ثواب هغه له ډبل ورکوي او کوم ګناه چې کوي کوم غلط کار چې کوي د هغې سزا هم چې څنګه اجر ډبل دی دغه شانې سزا هم ډبل ده. ولې رب العالمین خپله فرمایي چې منها 4 حرم دا 4 میاشتې دا د حرمت والا دي خیال به یې ساتي لحاظ به یې کوي داسې نه د عامو میاشتو په شان دي چې څنګه به د هغې کې وخت تېروو دغه شانې په دې کې هم وخت تېروي نه بلکې د هغې به خیال ساتي. ځکه الله رب العالمین مونږ ته بار بار دې طرف ته توجه راکوي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. جلدیواله وکړئ د الله رب العالمین بخښنې او د الله رب العالمین مغفرت ته او هغه جنت چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې برابر دی. اعدت للمتقین دا الله رب العالمین د متقیانو لپاره تیار کړی دی. زما محترمو الله رب العالمین دا دنیا دا زموږ د کروندې لپاره پیدا کړې ده چې موږ دې کې هغه اعمال وکړو چې سبا موږ د قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین مخې ته چې ورځو کوم شی چې موږ دلته کرلی دی هغه شی به هغه ذکر یې خو د دې جاج و پړتال د دې صحیحوالی او غلطوالی
او د دې تپوس په موږ په قبر کې کیږي چې تا په دنیا کې دا 50 کاله 60 کاله 70 کاله ژوند تیر کړو دا څنګه تیر کړو د چا په طریقه تیر کړو خلی تیر کړو که بد تیر کړو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین درې تپوس په قبر کې کوي څلور تپوس چې انسان د قبر نه څنګه راپاسېږي هغه وخت کې کوي او امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دوه تپوسونه الله رب العالمین هغه ذکر کوي او د هغې د هېڅ یو انسان خلاص نه دی چې هغه دوه تپوسه کوم دي ماذا کنتم تعبدون په دنیا کې د چا عبادت کولو د چا بندګي کوله چا ته نظر نیاز کولو چا ته به په نامه باندې صدقه ورکوله او دویم تپوس ماذا عجبتم المرسلین دا کوم قاصد او رهنما چې ما ته لېږلی و د دې قاصد او د رهنما څومره خبره تا منلې ده ځکه زما محترمو د قیامت په ورځ باندې چې کله الله رب العالمین نیکوکارو بندګانو له په ښي لاس باندې عملنامه ورکړي هغه دغه چغې به وایي چې ها اقرؤوا کتابیه انسانانو راشئ زما د عملنامه وګورئ ولولئ خوشحالي به کوي ولې چې په دنیا کې د چې دی نو دا کومه کرونده چې کړې وه هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښودلی شوي مطابق کړې وه لکه تاسو وګورئ دنیا کې دا زمینداران چې دي په زمینداري چې نه پوهېږي نو کرونده نه شي کولی خامخا هغه څه کوي ځان اول پوهه کوي چې یاره دا کرونده به زه څنګه کومه دا شی چې زه کرم نو څنګه به یې کرمه نو دغه شان دی الله رب العالمین دغه پیغمبر زمونږ د ژوند د تېرولو دپاره چې مونږ سبا د الله رب العالمین مخې د کامیاب او سرخورو ورشو هغې د تېرولو دپاره الله رب العالمین مونږ ته راولېږلو بیا چې کله عملنامه په خلاص باندې میلاوه شي نو چې جنت ته الله رب العالمین مونږ بوځي نو هلته به مونږ د یو بل نه تپوس کوو چې ته په کومه خبره باندې د دنیا جنت ته راغلی څه کار دې په دنیا کې کړی و څه شی دې کړي و الله رب العالمین دغه تذکره هم موږ ته په قرآن کریم کې بیانه کړې ده چې انسانه دا تپوس به ته هلته کې واقبل بعضهم على بعض يتساءلون یو بل څه به تپوسونه کوي چې څنګه جنت ته راغلی څه چل دې کړی دنیا کې ژوند څنګه تیر کړو الله رب العالمین 40 کاله 50 کاله ژوند درکړو هغه څنګه تیر کړو یو بل په دنیا کې تاسو کوي سبا ورته وایي یو به وایي چې انا كنا قبل في اهلنا مشفقين موږ په دنیا کې په ځان باندې سخت تیرونکي وو په مسجد عمر فاروق کې به تبلیغات راتل موږ ته به درسونه کول دلته به چې دی د درس حدیث ته کېدلو مرکزی مسجد کې به هر اتوار په مازدیګر باندې به درس کېدلو موږ به هغې ته تلو هغې له ټیم ورکولو په ځان باندې سخته تېروله کوم کار به م چې و هغه کار به م پرېښوستو کوم ضرورت به م چې و هغه ضرورت به م پرېښوستو او دې دین ته او دې درس ته او دې الله رب العالمین او د الله رب العالمین احکاماتو ته د دې زده کړې ته به کېناستو خپل ایمان به م تازه کولو خپل ایمان به په زړه کې مضبوطولو كنا فی اهلنا مشفقین دغه تکلیف مونږ برداشت کړی دی دا په تکلیف هم په څه وجه باندې برداشت کړی دی دا په دې باندې چې انی ظننت انی ملاق حسابیه دا تکلیف ما څنګه برداشت کړو چې ما ته پته وه چې زه به د قیامت په ورځ باندې خپل الله رب العالمین سره ملاوېږم ملاقات به کوم تاسو وګورئ دا په دنیا ماحول دی چې کله کوم انسان کوم مشر سره ملاوېږي گورنر سره IPA سره MLA سره وزیر اعلی سره نو خامخا اول یو خطه ورکوي اول یو خبره پیش کوي چې یاره په دې موضوع باندې په دې خبره باندې زه تاسو سره ملاقات کوم تاسو سره ملاوېږم الله رب العالمین هم دلته مونږ ته د مؤمنانو دا نقشه بیان کړه چې مشفقین دا تکلیف ولې په ځان برداشت کولو دا سختی په ځان ولې برداشت کوله دا کور کې به ناسته دا راحت دا ورزولو او د درس به کېناستو او دا درس به اورېدلو دا د الله رب العالمین دعوت به په خپل دل او دماغ کې کېنول ولې انی ظننت انی ملاق حسابیه او دې ته دا پته وه
چې زه به د الله رب العالمین سره ملاقات کوم او الله رب العالمین به زما نه تپوس او پوښتنه به کوي. چې دا خبره وي نو الله رب العالمین فرمایي چې زه داسې انسانان داسې نه پرېږدم چې ته چې څه کوې هغه کوه. نه، الله فرمایي چې زه به بدلې ورکوم. فهو فی عیشة راضیة فی جنة عالیة قطوفها دانیة تر دې پورې چې کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیة. خورئ او څښئ، مزې کوئ، چرچې کوئ. دا نعمتونه او دا آسایشونه دا مهرباني د الله رب العالمین په څه باندې ده؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیة. هغه تېر شوي ورځو کې چې تاسو کم محنت په ځان باندې کړی، کم تکلیف په ځان چې برداشت کړی، دا د هغې ثمره ده، دا د هغې نتیجه ده، دا د هغې رزلټ دی، دا د هغې ښایستوالی دی. الله رب العالمین دا موږ ته نصیب کړي او الله رب العالمین په دغه اشهر حرم کې زموږ نه هغه اعمال واخلي چې هغه د هغې د رضا کولو ذریعه وي. بیا زما محترمو، الله رب العالمین هم فرمایي چې دغه کسان چې کوم په ځان باندې تکلیف برداشت کوي نو الله څه وکړل؟ فمن الله علینا. وایي الله رب العالمین په موږ باندې احسان وکړو. دا خلک یو بل ته وایي څه احسان یې وکړو؟ احسان دا دی چې وقانا عذاب السموم، موږ الله رب العالمین د دردونکي د عذاب نه بچ کړو. هغه عذاب الله رب العالمین سره قسم عذابونه دي، د هغه عذاب نه الله رب العالمین موږ بچ کړو. تاسو ګورئ زما محترمو، علما دې طرف ته موږ ډېر توجه راکوي، بار بار موږ دغه خبره کوي چې انسان تکلیف په ځان باندې برداشت کړي، سختی په ځان باندې برداشت کړي، خو زړه به خالص او زړه به پاک ساتي. زړه کې به دا راولي چې الله دې درس ته چې ناست یم خالص ستا رضا لپاره ناست یم، دې درس ته چې ناست یم دا دین چې زده کوم، دا خپل ایمان چې تازه کوم، دا خالص ستا رضا لپاره کوم. ولې الله رب العالمین هم دې طرف ته موږ ته توجه راکړې ده. دا کوم انسانان چې ګناهګار دي، خطاکار دي او د الله رب العالمین نافرمانی کوي، نو الله رب العالمین څه فرمایي؟ الله رب العالمین د دې خلکو باره کې فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. چې دې درس ته راست څه د وجې نه چې الله ته زما ګناه معاف کړي، په دې وجه باندې ناست یم چې دا دیني محفل دی، په دې وجه باندې ناست یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دیني محافلو باندې الله رب العالمین خپل ملائک را لېږي او هغه ملائک سکینت او وقار را نازلوي. دا څه د وجې نه چې زما ګناهونه الله رب العالمین په دې وجه باندې معاف کړي. دا په څه وجه باندې چې الله رب العالمین ما د ګناهونو نه پاک کړي. دا به نیت خپل خالص کوم ما محترمو، دا په زړه کې به دا خبره راولو او که نه چې دا خبره وکړو چې یاره مولوي صاحب خفه کېږي که کې نه ناستم د ده په زړه کې به څه راشي چې یاره دومره ما بیان دپاره عالم راوستو، هغې بیان وکړو او هېڅوک هم ناست نه و، د دې وجه باندې کښېنم. نو دا زما محترمو اجر او ثواب او کوم خبره چې الله موږ ته بیان کړې چې فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم، موږ ناسته وکړله، موږ په ځان باندې تکلیف برداشت کړو، موږ په ځان باندې سخته برداشت کړله، ولیکن الله ووقانا عذاب السموم هغه دردونکي عذاب نه الله رب العالمین بیا موږ نه بچ کړي. ولې زموږ نیت هغه خالص نه دی. ځکه الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خبره موږ ته بیان کړه چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې دا جهنم اور پر ریاکار سړي باندې به بلوي. هغه مشهور حدیث دی، بار بار تاسو ته علماو بیان کړی وي. مجاهد دی، سخي دی، عالم دی، دا انسانان به الله رب العالمین راولي او ورته به ووایي چې تاسو ته مې داسې داسې کارونه سره کړي وو، او چې ای الله او موږ هم دا کارونه کړي دي ستا رضا لپاره. الله به ورته وایي چې نه، دا تا څه دپاره کړي دي؟ دې دپاره چې دنیا کې ته بخورش شي، دنیا کې ته مشهور شي، دنیا کې چې لرې ته خلکو کې عزت ومومي، هغه عزت او مخورزواله هغه تا ته په دنیا کې ملاو شوی دی، ما سره هېڅ هم تا لپاره نشته.
ملائکو ته به وایي چې پړ مخې جهنم ته راکاږي. دغه عذاب السموم دغه د زما محترمو چې انسان په دنیا کې محنت هم وکړي، په دنیا کې کوشش هم وکړي، په دنیا کې ځان هم ستړی کړي. ولې موږ ته څه ضرورت دی چې موږ دلته جومات کې ناست وو دا بیان اورو؟ پکار دی چې کور کې ناست وې ښځې سره بچو سره ګپ شپ هم لګولې. خو نه، ولې زموږ په زړونو کې دا خبره موجود ده چې پیغمبر فرمایي چې په دې محافلو کې الله رب العالمین ملائک رالیږي او دا ملائک په انسان باندې سکینت نازلوي. په دې خبرو باندې د انسان ایمان تازه کېږي، په دې خبرو باندې الله رب العالمین رضا کېږي. موږ صرف د الله رب العالمین رضا ته دلته ناست یو او دا خبره په ذهن کې واچو چې ومن یغفر الذنوب الا الله. ای الله ستا نه ما سوا بخونکي د ګناهونو بل څوک نشته. چا له لاړ شم، چا نه وغواړم چې زما دا ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین بار بار موږ ته وایي چې وګورئ رمضان المبارک میاشت تېره شوه، الله دې هغه اعمال چې کوم په رمضان کې کړي هغه د خپل دربار کې قبول کړي. خو بیا به الله فرمایي چې انسانه هغه کې تا له سستي او کوتاهي شوي وي. د شوال میاشت شپږ روژې دا وروسته داسې شوه لکه چې ټول کال دې روژې نیولې وي. که هغې کې سستي وشوه دا د اشهر حرم میاشت را روان دی، ذوالحجه، ذوالقعده، محرم. په دې کې عبادتونه وکړه، په دې کې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړه. که دې کې موږ سستي وکړو بیا الله فرمایي چې دې نه بعد د ذوالحجې 10 ورځې چې د الله رب العالمین ته په دې کې اعمال د هر قسم عمل نه محبوب دی. صحابو ته پوښتنه چې ولې جهاد فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نه هم محبوب دی؟ پیغمبر چې او مګر هغه مجاهد چې خپل مال او خپل ځان سره وځي هغه عمل بهترین دی. بهترین ما سوا په دې 10 ورځو کې چې کوم عمل کېږي هغه بهترین عمل دی. دا بار بار موږ ته الله فرمایي موږ طرف ته راغلی چې انسان راشه، انسان زما د رضا کولو کوشش وکړه. ای الله ای انسان خپل ځان له جنت حاصل کړه. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. دې طرف ته الله موږ بار بار راغلي خو بدلی څه شی ده؟ بیا دا کارونه چې موږ وکړو موږ به څه وایو؟ ها ومقرؤ کتابیه. او که چېرې دا کارونه نه کوو هغه طرف هم الله رب العالمین موږ ته بیانوي چې یا ولیتني لم اوت کتابیه. ارمان او افسوس به کوو چې الله هاي افسوس او ارمان دی چې دا عملنامه خو ما ته سره میلاو شوی دی. ولم ادري ما حسابیه، زه خو د حساب او کتاب نه سره خبر نه وم. یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه. هغه زما قضاوت، زما مشري، زه خو جرګمان وم، هغه زما جرګماري دا چېرته لاړله؟ زما باچاهي چېرته لاړله؟ زما مشري چېرته لاړله؟ الله رب العالمین به دغه شان د انسان په باره کې به ملایکو ته وفرمایي چې راکاږي، په زنځیرونو یې وتړئ او جهنم ته یې راکاږي. ولې؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. په ایمان الله رب العالمین باندې نه وروړو. موږ الحمدلله ایمان هم راوړی دی، موږ د الله رب العالمین منو هم، د الله رب پیغمبر اطاعت هم کوو، خو لیکن زموږ زړونه دا پاک نه دي. دا زړونه پاکول پکار دي، خپل منځ کې زړونه برابرول پکار دي، د دیني احکاماتو نه ځان خبرول پکار دي چې الله رب العالمین زموږ نه راضي شي او الله رب العالمین موږ دې طرف ته راغب کړي او جنت زموږ مقدر وګرځي. که نه نو جنت زموږ مقدر بیا نه دی. زما محترمو وګورئ چې کله ذوالحجې د 10 ورځو کې انسان غفلت وکړي بیا الله رب العالمین د محرم هغه 2 روژې عاشورې د هغې مبارک او دغه شان د عرفې د روژې مبارک د 2 کالو روژې ګناهونه معاف کېږي، مخکیني وروستوني. د عاشورې په وجه باندې وروستوني ګناهونه معاف کېږي د 1 کال. وړه وړه عمل دی، ورکوټې عملونه دي. الله رب العالمین پیغمبر موږ ته بار بار دې طرف ته توجه راکوي چې انسانه مه غافله کېږه، ای انسانه سستي مه کوه، ای انسانه دې طرف ته ځان متوجه کړه. دغه خبرې موږ په کوم ځای کې یادو زما محترمو چې موږ دې محفلو ته هم نه راځو، موږ دې درسونو ته هم نه کښېنو، موږ چې دی نو د الله رب العالمین
دین د زده کولو کوشش هم نه کوو دا عملونه او دا کارونه دا چې زمونږ نه لاړ شي بیا موږ څه کوو او الله رب العالمین فرمایي چې دغه شان کارونه چاره تیار کړی شوي دي اعدت للمتقین متقیانو دپاره الله رب العالمین تیار کړي دي اوس متقي صفت الله بیانوي چې ينفقون فی السراء والضراء په خپل ځان باندې خرچه کوي په سخته کې په اسانتیا کې دا سخته څنګه زما محترمو دا علما دا مبلغین راغلي دي څه دپاره موږ ځان سره وباسي چې دعوت وکړو موږ ځان سره وباسي چې دا کوم خلک غافله دي دا کوم خلک چې کارونو کې مصروفه دي دا خلک خبر کو چې دا خلکو پسې ځي او یا د خلکو پسې موږ ځو د دې باندې خرچه کېږي په دې باندې انفاق کېږي د دې انفاق ضرورت دی او دا انفاق چې انسان وکړي نو الله رب العالمین فرمایي چې اعدت للمتقین د متقیانو په صفت کې راځي تاسو وګورئ دا انفاق د الله رب العالمین څومره خوښ دی چې کله وشي د زړه نه وشي دا نه چې انسان باندې باعث شي او زور وکړي چې ورکه دا نه لکه وګورئ د غزوه تبوک په موقع باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد د انفاق د اعلان وکړو چې کوم صحابه مالدار وو ډېر مالونه یې ورکړل عثمان رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه یو صحابي کور ته لاړو کور کې اسم پیدا نه کړ لږ شانتې کجورې پیدا کړې هغه یو کڅوړه کې واچولو لاس کې نیولې او روان دی او وروسته کېږي غلی کېږي صحابو کو غټ مالونه ورکړه او دا ټولې شانتې کجورې یاره شرم راځي نشم تللی الله رسول به څه فرمایي څه به کومه الله رب العالمین پیغمبر ته وحی را نازله کړه چې وګوره ورشه دا ستا صحابي لږ شانتې کجورې رانیولې کور ته لاړو څه پیدا نه کړه صرف دا کجورې پیدا کړې او دا کجورې د هغې نه قبول کړه ولې زور په چا نه و کړی صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره د الله د الهیت دپاره تللی و کور کې چې دی نو صرف دا کجورې پیدا کړې چې دا راوړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر کړي او هغه هم الله ترې قبول کړي ولې زړه خالص و زړه کې د الله رب العالمین الهیت موجود و زړه کې دا خبره موجود وه چې دا انفاق په دې باندې مې الله رب العالمین رضا کېږي په دې باندې الله رب العالمین زمانه خوشحالېږي دا کار هغه وکړو او الله ترې رضا شو او خوشحاله شو کجورې چې شی دی زما لږ شی نو کڅوړې کې به څونه کجورې به راځي زمن کجوره نه راځي نړۍ کجوره نه راځي په شمار باندې به یو پاو کجوره به راځي په کڅوړې کې په الله رب العالمین نیت ته ګوري زړه ته ګوري چې د انسان زړه څنګه دی انسان محنت چې کوي کوشش چې کوي هغه څنګه کوي ځکه الله رب العالمین بیا دې طرف ته موږ ته اشاره وکړه چې قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا بدترین خلکو عملونه تاسو ته نه ښیم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا محنت کوي کوشش کوي ځان ستړی کوي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا پس لکه دا خیال دی چې ډېر ښه عمل مې وکړو یاره ډېر بد ځان مې ستړی کړو یاره دا کار مې وکړو یاره دا کار مې وکړو الله فرمایي چې بالاخسرین اعمالا دغه انسان چې کوم دی نو بدترین عمل کوونکی دی ولې یو به زموږ زړونه صفا دی دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی شوی دین موافق باندې نه دي بل الله چې موږ ته کوم کتاب را لګلی دی هغه عمل په دې کتاب کې موجود نه دی نن سبا خو سوشل میډیا زمانه ده هر سړی ځان مشهورولو دپاره عالم دی هر سړی ځان مشهورولو دپاره مفتی دی هر سړی ځان مشهورولو دپاره درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي او د داسې علماو د داسې مفتیانو زما محترمو ځان ساتل پکار دي کرینو سبا بیا ووقانا عذاب السموم الله رب العالمین موږ د دردناک عذاب نه نشي بچ کولی ولې زه تاسو ته یو مثال د دې درکوم دا کوم خلک ځان مشهورې هغوی څه وایي د قرآن کریم آیات پیش کوي خو تفسیر او ترجمه د هغې غلطه کوي هغه څه شی دی الله رب العالمین فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون زه ستاسو په دې جسمونو کې موجود یم
تاسو ته پته نه لګي دغه ترجمه دغه شان دي موږ دغه ځان مشهورولو ولا علما کوي مفتیان کوي حالانکه چې موږ سیاق او سبب وګورو الله رب العالمین اول د جنتیانو تذکره په دې آیاتونو کې کوي د هغې نه وروسته خپل قدرت بیانوي چې انسانه خپل جسم ته وګوره زما قدرتونه دومره لوی دي لرې مه ځه خپل جسم ته وګوره غوږ دې دی پوزه ده خوله ده سترګې دي د کوم انسان چې غوږ کار نه کوي تاسو وګورئ څومره لوی لوی ډاکټران په دې ماشینونه راغلي او په دې غوږ کېږدي سترګې کار نه کوي ښه نه ښه ډاکټر ته ځي چې چشمې راله جوړې کړي پوزه چې کله خرابه شي یا چې کوم غوښه پیدا شي یا هډوکي شي ښه ډاکټر ته ځي اپریشن راله وکړي همدغه شان چې معده خرابه شي هاضمې خرابه شي دا ټول الله رب العالمین وفي انفسکم دا علما څه فرمایي الله رب العالمین چې ستاسو جسمونو کې موجود د حلولیت عقیده راکړي موږ له بل ځکه فرمایي د دې د آیات د مضبوطوالي لپاره فرمایي چې الله وایي هو معکم اینما کنتم وګوره که نه دا خلک تاسو دوکه کوي الله خپله فرمایي چې هو معکم زه تاسو سره یم ستاسو په جسمونو کې موجود یم تاسو سره یم ولیکن د دې تشریح چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړې ده هغه موږ ته نه بیانوي کوم ځای کې چې کوم خپل مقصد وي هغه مقصد رالي او نور رستو هغه موږ ته نه بیانوي ولې هغې کې د هغې فایده نشته هغې کې د هغه مشروعوالی نشته دی هغې باندې هغه عزت نه مومي ځکه موږ ته دا خبرې نه بیانوي زما محترم پکار دا دی چې دې خبرو ته موږ سوچ وکړو ځان کې للهیت پیدا کړو او دا اشهر الحرم په موږ باندې چې روان دی په دې کې موږ هغه عبادتونه او بندګي د الله رب العالمین وکړو ذکر اذکار د قرآن کریم تلاوت منځونه چې رب العالمین زمونږ رضا شي او الله رب العالمین د دې اجر او ثواب موږ ته په دوچند سره راکړي او که نه نو زما محترمو بیا به دا ارمان کوو چې یا لیتنی لم اوته کتابیه های ارمان او افسوس چې دا عملنامه ماته میلاو شوی نه وی او نه دې نه زه خبر وی الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زمونږ نه کومې خبرې چې موږ زده کړې د دې خبرو مخې ته خلکو ته رسولو توفیق راکړي ځکه زمونږ کار دا دی چې موږ دلته څه زده کړو چې هغه خلکو ته ورسوو دا خلک محتاج ناست دي زما محترمو دا خلک وږي او تږي ناست دي دې خبرې ته چې موږ ته خلک سره ورسېږو چې په کار دی اول موږ خپله زده کړو بیا دې علماو سره وګرځو بهر چې دا دین موږ خلکو ته ورسوو او که چېرته موږ ونه وتو زما محترمو کومه ډیوټي او کوم امر چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاتې شوی دی هغې کې به موږ کوتاهي کوو الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین هغه اعمال موږ نه واخلي چې هغه د الله رب العالمین رضا کولو کوشش وي او د جنت د تلو ذریعه وي او د هغه اعمالو د الله رب العالمین موږ وساتي چې هغه زموږ د جهنم د تلو ذریعه وي او د الله رب العالمین د ناراضګي ذریعه وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. الله وقت تياري جزاكم الله خير. السلام عليكم جزاكم الله